السلام علیکم. بلوچستان د پاکستان د رقبې په لحاظ سره د ټول نه غټه صوبه ده. آبادي کمه ده، خو هغه صوبه د وسایلو نه مالا مال ده، د خزانو نه مالا مال ده. ریکورډ مونته منصوبې هلته کې دي چې د زرګونو اربو ډالرو معدنیات دي پکې، سونه ده پکې او تانبه ده پکې. خو بلوچستان کې د کله نه پاکستان جوړ شوی دی، هغه یو شورش زده علاقه ده، دهشتګردي ده پکې، امن و امان صورتحال پکې ډیر خراب دی. څه پکې هلته کې د دشمن د ایجنسیانو کار دی، ځکه چې هغوی هلته خپل کارروایانې کوي. بلوچستان مستقبل کو بلوچستان کامیاب شو نو پاکستان به کامیابی، ځکه چې بلوچستان کې امن راغی نو دومره وسایل دي چې ابه د پاکستان ټولې مسلې حل کوي. خو دشمنان هلته کې خپلې کارروایانې کوي، زمونږ ایجنسیانې د هغوی خلاف کارروایانې کوي، او په دې کې بیا داسې چلو شي چې د بلوچو خپلې ګیلې معنی ډېرې زیاتې دي. د هغوی جنون مسلې دي، څه پروپیګنډم ده. جنون مسلې د هغوی یو د ټول نه اهم چې ده هغه میسنګ پرسن ده. میسنګ پرسن دوه هلته کې رایې دي، یو دا ده چې د دشمن ایجنسیانې دغه خلک میسنګ کی، یا دغه خلک هغه بلوچ تنظیمونو کې شامل شي او الزام زموږ په سیکیورټي فورسز باندې لګي. یو دا ده چې جنون خلک غیب شي او هغه بیا کوروالی ډیر پریشانی. دغه خلکو کو څه قصور کړي نو پکار ده چې عدالتونو کې پیش شي، ثبوت پیش کی، او کو ګناهګاری نو پانسیانې دی ولا ورکی. خو کو دغه خلک بی ګناهی یا د خلاف ثبوتونه نه او لاپته او کوروالی پریشانی، نو دغه په نفرتونو کې اضافه کوي. د بلوچستان کې د خلکو ډېر زیاتې محرومیانې دي، روزګار نشته، کارخانه نشته، کاروبار نشته. نو د هغوی محرومیانو نه بیا دشمن فایده اخلي. د بلوچیانو محرومیانو حل دا دی چې د بلوچستان د روایاتو مطابق د هغې خلکو سره ناسته پکار ده، د هغوی او ګیلې اورېدل پکار دي، د هغوی مسلې اورېدل پکار دي او هغې له حل پکار دی. بلوچستان چونکې د سردارانو معاشره ده او هلته کې سرداران چې دي دومره پاورفول دي چې هغوی عوام ډیر دباو ساتلی، او حکومت هم د خپل سیاسي فایدې دپاره دغه سرداران کابو کوي او عوامو ته د هغې چې کم وسایل دي هغه هغسې نه وررسي. هغه پیسې د کرپشن په نظر شي، د سردارانو جیبونو ته لاړ شي او د عوامو په محرومیانو کې ورځ ورځه اضافه کیږي. دا اوس د بلوچستان نه خبرې خو نیشنل میډیا ته چرې نه راځي، خو اوس د سوشل میډیا په وجه باندې د هغې ځای د مسلو نه دا نور پاکستان کې خلک خبر شو چې هلته څومره ګمبیر مسلې دي. د یو سړي د ماورای عدالت قتل نه پس د تربت نه اسلام آباد ته یو لانګ مارچ را شروع دی چې په کم کې په ګڼ شمېر سره خلک دي او زنانم دي پکې ډېرې، او دوی پیدل مارچ را روان دي. دوی چې ډي جي خان ته راورسېد پرونه او بله ورځ، نو هلته کې ورسره څه بلوچ چې کله میلاو شو نو انتظامیه د هغوی خلاف کارروایي وکړه او هغې کې یو 100 کسه گرفتار کړه. د هغې خلاف هلته کې هغوی په روډ باندې درنه ورکړه او د ملک ټول ټریفک چې هغې طرف نه ټول بند دی. د دوی یو مطالبه وه چې موږ پیدل ځو اسلام آباد ته، خپل مسلې اسلام آباد حکمرانانو ته ږدو چې زموږ دا مسلې حل کړي. خو انتظامیه چې کله کسان ونیول نو هغوی هلته په ځای کېناستل او درنې ورکړه. دې وخت کې زمونږ نگران وزیر اعظم د بلوچستان دی، وزیر داخله د بلوچستان دی، د سینټ چیرمن د بلوچستان دی او د چیف جسټس د بلوچستان دی، د سپریم کورټ هم د بلوچستان دی، چې د دومره څلورو مضبوطو عهدو نه باوجود د بلوچیانو محرومیانې نه ختمیږي او یا د هغوی مسلې څوک نه اوري. نو دا بیا بلوچیانو له سوچ پکار دی چې دوی غلط نمایندگان منتخب کړي دي چې د هغوی په آواز باندې عمل نه کوي او د هغوی د مسلو له حل نه راوباسي. ځکه چې دومره با اختیار چې چیف جسټس، وزیر اعظم، سینټ چیرمن او وزیر داخله ټول د بلوچستاني او بیا بلوچیان پیدل اسلام آباد ته را روان دي، مارچ کوي. نو دا ډیره بدقسمتي ده. د خدای دپاره د بلوچستان د محرومیانې واورې کینې ورسره د بلوچو د روایاتو مطابق د هغې له حل راوباسئ. کینې د وړو
قومیتونو کې چې کله محرومیانې سیوا شي دا وفاق ته نقصان رسي. په 1971 کې چې کله بنګالیانو ته دا احساس وشو چې زمونږ د مسلو حل د وفاق سره نشته نو هغوی ځان بیل کو او هغوی د دشمن فایده واغسته، هغوی له سپورټ ورکو او پاکستان یې مات کو. دې وخت کې دوه علاقې ډېرې پریشان دي، یو د پښتنو د قبایلي سیمه ده او یو د بلوچستان خلک دي. قبایل د پښتنو چې دي هغوی هم ډېر مسلو سره مخنیوي دي. هلته کې اپریشنونه وشو، یو طرف ته دهشتګردي ده، یو طرف یې د هغې طرف ته خلک وجني، بل طرف ته دې طرفه په اپریشن کې خلک ډېر متاثره شي. نو دا خلک هم ډېر پریشانه دي. د پښتنو او د بلوچیانو دا واړه قومیتونو اکایانې دي، خو د دوی دا محرومیانې لر نشي او دا لاوه دغسې پړونو کې ډکه پاتې شوه نو د دې نقصان به وفاق دی. او یو محب وطن پاکستانی به هم دا نه غواړي چې د 71 نه پس بیا پاکستان کې څه داسې سانحه وشي چې بیا یې موږ نشو برداشت کولی. نو د خدای دپاره کوم حکمرانان چې ناست هغوی ته دا خواست دی چې د دې خلکو سره د جرګې د پښتنو د بلوچیانو د روایاتو مطابق کینې او د دوی د مسلو له څه ټوس حل راوباسي. دا روزانه د میسنګ پرسن یا د دهشتګردۍ د متاثره خلک چې اسلام آباد ته مارچ کوي دا خوند نه کوي، خو خلک مجبور شي او سوچ وکړه چې بچي را روان کړي، ښځې را روانې دي، پیدل را روان دي. د تربت نه اسلام آباد ته راتله ډېر ګران سفر دی، خو هغوی یو مصمم اراده کړې او بیا دې له انټرنیشنل میډیا کوریج ورکړي، بیا ستا خلاف پروپیګنډه شروع شي. نو د دغې کارونو چې ښه پته د زموږ حکمرانانو ته نقصاني نو په وخت د دې مخنیوی پکار دی. دوی ته اسانتیا پکار ده، دوی ته په تربت کې پکار ده چې حکام تللی وي، ناست وي او د دوی مسلې اورېدلې وي. په ډي جي خان کې چې دوی درنه ورکړې ده د دوی اواز باندې څه فیصله کول پکارو چې اسلام آباد ته راشي او دلته سفارتخانې دي، زمونږ دوستان هم دي او دشمنان ملکونه هم دي، هغوی بیا د دې نه فایدې والي نو بیا د پاکستان د بدنامۍ باعث شي او هغوی ته موقع میلاو شي چې زموږ خلاف پروپیګنډه وکړي. نو د خدای دپاره د بلوچیانو، د پښتنو، کو سیندیانو مسلې وي محرومیانې، کو د پنجاب مسلې محرومیانې، د دې ټولو له په ناسته باندې په مذاکراتو باندې یو ټوس حل پکار دی چې زموږ وفاق مضبوط شي، دا نه چې بیا موږ د یو سانحې سره مخ په مخ شو. الله دې داسې نه کوي. پاکستان ډېر ښکلی ګلزار ملک دی، الله دې ټول عمر آباد لري، خو سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.